أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. وأقيموا وقيمية یعنی پابندی کئیے الصلاة دل منز و آتو ورکئیے ادا کئیے الزکاة زکوت وما تقدموا وما و آغا از دا آغا تشای او رست روان دی کنا وما و آغا شای تقدموا چه تو سے مخشے کئیے لانفسکم اخپل زونه ده پورا کیم شای مخشه لجیه من خیر ده سنکیه لیا ده بلایینا تجدوه تو سے بدنکی و ده خیر من دهیه عند الله ده الله سنگا ان الله بشک الله جل جلاله بما تعملون تو سے پا عمل بنده بما چکم عمل تعملون تو سے کئیے بصیر لیدن کدا وینی میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ و تو سل منزینہ کئے مئیے المنز پا بندی کئیے پا صحیح طریقے سر المنز کئیے وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوت ادا کئیے زکوت ور کئیے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ و تو سے چخ پل زون دے پورا خیر او دے بلائی کم شای مخش لجیے تجدوه عند اللہ او دے اللہ سنگا تو سے من دئیے ان اللہ بما تعملون بصیر بشک اللہ جل جلالہ اتس عمل وینی. اپرین آیتش ہے اللہ جل جلالہ دا فرمیلی آیتو سے دے پیغمبر علیہ السلام نا اگر انگے سولی نا کئی لکا سرنگے چھے موسیٰ علیہ السلام نا مخشے کے دل و دا سولے شخو سڑائی بکلا کا دے گمراشی کفر تا پشورا سیری و دے ایمان جسے پا کفر بندے بدل کی پوتے کی ایمان و کفر اختیار کی بیدا خود اخصیح لیرہ نا گمراشا بیا که دا حل کتاب تو ستا ډیر وی چې تو سره میش خیر خوای دی مقصد دا دا چې تو سه د خپل اسلام نروړی کفر ته وړای ودا دی تو سره حسد دا حضرت تو تسویزی او بعد د دې د پته ولګی دا چې دار شی په حق دی دا خبره تیرې شو به خسړی ته فطرت تر باندې غوسه ورسی چې ته مو سره دوکا کوي به دغه دا شو امکانو چې مسلمانونه دی سره بعد غصه شری کړي او الله تعالی فرمی فاعفوا واصفحوا یو وخت پر دې نه درگذرو کې او معافي کې چې کله الله فیصلات تروشي والله پاک پارشي باندې قادر ده استعاف فاعفوا باندې دا واقیم یا تفتی کنا دې سره یو وخت ته سه صبر وته وکي خو اچھا دې سره کیمه کې هغه ته جهاد ویل شي جهاد اتو سے جهاد بالسيف قتال بالسيف خیر د اس وخت نه حکم رغلنو خو جهاد بالنفس کایه دی ته په دې زیر ور کایه چې منزینا کایه او زکوتینا ور کایه و دې مخالفت په دغه طریقې سره کایه چې دې نه زکوت ور کایه نه میس کایه تو سه بالمنزینا کایه مې او زکوتینا ور کایه اقیمو چې یو شی سیخو دروي نو چې سیخ یو شی دروي د چې کوم ضرورت او ټول پیرا کوي خیال وې سوته چې امیر سے چتره درې دلو سره نیولای کنه مو سره نیولا غلا دلمین سی خود روینه دل منزه هر رکن په صحیح طریقې سره وکا مضبوطی کا برابر کا واتو الزکات زکات ور کوي چا باندې زکات فرض وي چا باندې سی زکات د باندې لازم وي اوزون ته مخش عمل لږی حدیث مبارک شرسی چې کله انسان وفات شي به خلق پښتنه کوي چې سزنه پوتا شل خلق دغه ته سوچي منه که پښتنه نه کوي سوچ دغه ته او فرشته پښتنه کوي چې مخشه سهول شل نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک تا صحابانه پښتنه وکړه د حدیث بخاری او نسائی شریف نقل کړه دا چې دا سوچ سیکتا
چې خپل مول نه زیات دی ورسول مول د تخواش وي دته خپل مول په بدله شي په مقابله شي ورسونه ول مول ډیر خوان ور کوي صحابه کرام رضی الله عنهم صلی هر چاته خپل مول خوان ور کوي ورسونه مول چاته خوان نه ور کوي نبی سم تو فرمایل چې کیم شي ته زون ته مخ شي ولاژه اخو ته دا او کیم دې پوتې ک آیا ورسونه دا درنګي ور واڅ دارسي چې ادم زوی چې د مول د مول هغه چې کیم یو خوړه کیم یو غست کیم استعمال کې کیم زون ته مخ شي ولاژه باقي ټول دې ورسونه د پردای دا حات عمر رضی په قبرستان مې تیرې ده بقيع الغرقد مدینه شي قبرستان د یخ په تیرې ده بوته تو صح الله امړی ته مخاطب شو امیش خبر خدا دا چې تو سه بیبیونه نه راخوندون وکړو تو سه کېرین خپلونه تلوړل مولا جهادینه می تقسیم شل بیا پوسنه چې غیبی اوس پروغی چې امیش خبر دادا چې کیم مول مش استعمال کړه هغه دې میشو او کیم میجر لژلو زونتا اما من دک باقی میر نه پوتې شو نو الله فرمی وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تا الله تصور ولږه الله څنګه من دوه الله پاک داس یو ذات ته چې موت پامونه ته خیانت نه کوي انسان ته چا څنګه شیخ شر د امکان ته د خیانت یې کې خلا پکې خیانت نه کوي سلامت وی الله څنګه من دوه په انا وی ډیر من دوه نو په چار دوی سړی زون دی پورا هغه دنیا ته عمل لري او چې کله سړی وفات شي به د ټول عمل منقطع شي عملی ختم شي مگر درې عمل دې پوتې کېږي درې شی سوب د طرح سيږي نیکمل الود او صدقه جاریه چې د مثال چې پل جوړ کړای مدرسې جوړ کړی جماعتي جوړ کړای یې بل لسه خیر په چاره شي پیسې لګولې چې به خلک ته خیر زنه رسېږي او دریام د علم چې کیم د خلک ته رسولای مثال استوز دا په جماعت شه په سکول شه په مدرسه شه بچونه ته سمره ش تعلیمات ورکړي دینی تعلیمات ورکړي دي خوشاله تربیت یې کړه دا هغه چې سمره عمل کوي هغه د استوز تر رسېږي نه د انسان ټول عمل ختم شي د موعظت نو دی وجنه ای بچو د تربیت یې ضروری ده چې هغه نیک شي او نیکه خبره خلک ته رسول په کوشلي انداز سره مفتکی عثماني صاحب ویل چې خلی دا خبره مشته بار کوله چې خلی حق خبره کول نه دی بلکې هغه د پر اساس شرطي نه دی حق خبره په حق نیت سره او په حق طریقې سره کول دی یو نیم سړی تو ته ترغیب درکې چې تو دا کمای دا زون نو بوسا خو به طرز طنز درته وی طنز در باندې کوي وی چې خو شګړم سره کوم دا ګناه وته شو خدای خو تو خلک مخشه به عزت کا نو دغه سړی ګناه وشو چې چا وته وول درنګ زنه سړی خبره کوي او په شن یاد باندې نه وته کوي دا له په ظاهر ډېر اخر خوایو وته کوي خو شي مقصد بدل لکه د يهود وجوته ویل چې تو سه دین می ډېر خواشتا او ډېر میټو ته په انتظار وي او ډېر په خوشدلې خو باز دا داشه د کیسې دی پشه نو حق خبره کوله ضروری دي په صحیح نیت سره کوله ضروری دي او په صحیح طریقې سره کول یې ضروری دي طریقه زده کول په چار دي چې په داس طریقه باندې چا د بل مسلمان مې عزت نه وشي مثال یو سړی نه څه غلطي دو عبد الله صاحب وی چې ایک د پرته اول عمل ور بخښه و چې مې و سړی د پر میاشه ژنې ولې چې عزیز رشتہ دار وي سو ګناه وي پشه مشر وي خبره منله نه چولا و چې نه بعد ورغلا عمل متحدیا کړ به موتوي چې دا خبره داسې وکبه خبره وخستله چاته دا وکوي کنه به تو اثر په یغ باندې کېږي اغزره ته پر محبت پیدا کړي به تو خبره وخله او چې به داسنه چې اوچا کیسه ودا کې چې مزکه دی والی نه او ته غلا ورته خراب پدې کړه دا نه یو سړی ته زین جوړ کړه دا په خوشاله وته ونه ویل په نرمي ده مشه پته کړم مزکه سمره پستا کې مزکه ورته وای به ته پړه کې چې شاه پستا شي بغلی سره ورچي نو درنګ سړی ته حق خبره کول په خشلي انداز سره په عمر غره موسی سم ته الله پاک فرمي چې فرعون د په نرمي سره خبره کوا وقول له قولا لینا په نرمي سره خبره وته کوا
او پیغمبر اسلام په کوښنه انداز سره خبره کوله وجادلهم بالتي هي احسن وچ که جګړه وسره کوي مقابله وسره کوي مناظره وسره کوي بیا هغه په کوښلي طریقې وسره کوي اچا عزت نفس مجروح کول نه دی بچا نن د یو مسله جوړه د مشتو ته شي چې سړی ته خبره داسې کوي چې هغه عاجز پزون هیرون جزا سم سو کوزه ټول خلک په مخ شو ته یا به عزت کی ای عزت نفس مجروح کې ودان دو پچار دا خبره دی پر روغلا چې د انسان عمل چې تبلیغ کړي هغه نیک عمل کوي ته در رسېږي ورسته بیا نو الله پاک فرمی ان الله بما تعملون بصير الله پاک تو سه عمل ویني بیا یې غوړ دونسي واقيموا الصلاه واتوا الزکاه منزنه کوي مې زکوتینه ور کوي وما تقدموا لانفسكم من خير او تاسو چې کیم زون ته خیر ولري دا ما چې کنا دا داسې اجمالی مې چې هغه شای صدا ما معنا هغه شای کیم شی من خیر د خیر ولا د نیکی ولا چې تو زون ته تقدمو مخشه کول زون ته مخشه کې تجدوه عند الله الله څنګه ومن دی ان الله بما تعملون بصير الله پاک تو سه عمل ویني الله دې مشتو استعمال توفیق نصیب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله ټول مد ګناهونه معاف کړي یا الله مش ګناهونه معاف کړي یا الله په قرآن پاک باندې عمل توفیق نصیب کړي دعوت چې کوم اصول یا مشترزدا کې یا الله صحیح طریقې سره مشته دعوت چلاولو توفیق نصیب کړي د اجتماع یا الله کامیاب کړي سمره کسون پلیار روان دي اکسیډنټ نه حادثه نه یا الله محفوظ کړي امیر د محله کسون یا الله حفاظت فرمایي د نغج مدینه الله تیار کړي امیر ترجمه د درس په خپل دربار شه قبول او منظور فرمایي بیمارو ته الله شفای کامله اجر مستمر نصیب کړي یا الله چا په دې منځ باندې سیک په خپل مو چا په کړی شي